موږ خپل میسج پوره دنیا ته کنوی کو. آلریډي زموږ د جرګه سیستم چې دی دا په 15-16 ممالک کې زموږ ښه ممبران ناست دي او زموږ د جرګه سیستم چې دی دا موږ په 1999 کې باقاعده په سوات کې په ملکن ډیویژن کې یو سټپ اغستو چې د سوات کې د ټوریزم څنګه خشي. نو هغه ټایم کې سلطان حنیف اورغزی او محمد آصف کمشنر او سلطان حنیف ډي آی جی. نو موږ د دې د ډیویژن دا دواړه بادشاهانو د دو پترو باندې موږ ډیر غټ په سوات کې په شانګلک کې په بونیر کې دا زم ټول وزټ زوم. نو هغه ته موږ دا بیامنی ختمولا دا ټوریزم ته داسې توجه ورکولا. نو د الله پاک فضل دی چې زمونږ علي زلی او بیا مونږ چې کله د پاک فوج سره کله چې د یو ایمرجنسي ولګېده تاسو یقین وکړئ چې کرنل تنویر نقوی د په سرکټ هاوس کې ناسو د ټول ملکن ډیویژن یو پوره ذمہ دار کسو. تاسو یقین وکړئ چې مونږ باغ سره ناسو لکه داسې لکه هغه انیل کپور چې د یو رسیم جوړ شي. یعنی په سوات او ملکن ډیویژن کې چې آرمی کم کارونه کړیو دا 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 ټول ډیویژن وته حیران شو. بیا مونږ ته حیران شو چې دا تاسو څه قصه شروع کړی ده. ما کار کوو د فوج سره کوو. نو فوج دا چې څنګه دی مونږ په خپلو سترګو لیدلی دی چې فوج په پاکستان په امن و امان کې یو بهتر رول دی. هغه فوج کې هر رنج والا کس دی هغه غواړي چې په پاکستان کې امن و امان بهتر شي. او فوج چې څوک هم د ملک سره وفاداري فوج د هغه سره دی او د الله پاک په فضل و کرم سره مونږه یعنی مطلب زما وایف چې دا هغه فرات رعایت ته هغې هلته یو ان جی او جوړه کړه فیمیل هیومن رایټ ارګنایزیشن او هغې په سوات کې اول د دې آرمی کرنل هغه وخت کې اسلم اوس بیا بریګیډیر شو هغه دې له 25 سکولونه ورکړو د یتیم ماشومانو دې په سوات کې چې هغه څنګه ښه رزلټ سره وچلو سوات لوکل کیبل باندې. بیا موږ له په ټول ډیویژن له زما وایف له 600 سکولونه ورکړل. نو 600 سکولونه چلول بیا د الله فضل لی چې کله هم مطلب ملاله یوسفزۍ ویشتلی شوه منګه هغه وخت کې زمونږ سپیشل سپورټ ګروپ جنرال ندیم صاحب و د هغه په کولابریشن ملاله پسې جاز لاړو راغې رای وړله او کوم ځای ته ورسه نو بلته بالکل خان بابا جی جی ډېرې خوږې خبرې دي دا به بالکل وروستو په دې باندې بیا روڼه چې په تفصیل باندې کتلی روسدار او شی پاکستان او د انډیا دا اوسنۍ کوم جنگ سی وسو سی الله تعالی ډېر شکر گزار یو چې پاکستان ته ډېره لو کامیابی سی کومه ده میلاو سوه او د غرور هغه بت سکم ولی د مودي په شکل کې هغه ته یو شکست سکم دی هغه ورکړل سو. دې باندې کتلې خبره وکړي بیا راځو د بلوچستان خواته. ګوره جی د الله پاک فضل و کرم دی مونږ نن دا قصه مونږ ته معلومه وه دا مونږ په افغانستان کې هم لیدلی ده د پاکستان غټ دشمن مودي دی. پاکستان نو د اسلام دشمن د اسلام دشمن دی. د په افغانستان په پاکستان کې چې کوم خپل بچی خپل هغه ټیرریزم خپل هغه دهشتګردي کینولیو کنه او چې هغه د آرمی خلاف کومې پراپګانډې ورلډ وایډ کول انډیا او د دنیا نه پیسې راغونډې کړې وې جدید اسلحه جازونه. د الله پاک په فضل و کرم سره د پاکستان عوام فوج سره پشانه ودرې خاص کر پښتانه قبایل ټوپکې راغستې وي چې دا ځل به موږ په انډیا باندې اټیک کوو. او بیا ما په یو چینل باندې ویلو دا اپریشن په 2 ورځ چې مودي 15 ورځو کې کده د چیف اف آرمی سټاف نه معافي ونه غوښته کنه نو یو سیلاب را روان دی او انشاءالله انډیا ته به راځو د پاکستان جنډه به هلته اوچتو او بیا به د انډیا عوام ته دا اپیل کړی چې دا سړی لیونی دی د لرې کوي دا د دنیا غټ ټیرریزم دی چې دنیا ته ځي بس پاکستان دهشتګرد دی. پاکستان نه په افغانستان په ایران په افغانستان کې په پاکستان کې په ایران د چې کم نیټورک از ګوایم زما جرګې ممبران دي خو زه نن بیا پاکستان چې دی خلکو به د 65 خبرې کولې دا د خلکو نه هیره شوي نن هغه فوج
زم پاکستان فوج یو نوې سینارو وکړه، دومره غیرت یې وکړو، دومره غټ شکست یې ورکړو چې هغه سره د دنیا طاقت و. پاکستان فوج سره یو الله هغه زموږ کارګردګي وکړله چې په خدای یقین وکړه نن چې دی. او ما یو خبره ټرمپ ته کړې وه، ما ټرمپ ته وی که دا پرې جنګ به غواړی ورلډ وایډ زمونږ چې چېرته پاکستانی دی اول شروع به د امریکې نه کو چې امریکا کې چې څومره انډین خلک دی دا به موږ هلته مردارو او د امبیسیانو مخې ته به غورځو. خو ټرمپ موږ اوس هم امن غواړو، موږ شر نه غواړو. د پاکستان فوج همیشه امن غوښتی دی. که ته وګورې مشرف زمونږ مکه مدینه دا ټول آزاده کړې وه. د پاکستان د فوج یو نوم دی، سعودي کې ټول زموږ فوج ناست دی، راحیل شریف سے په ریاض کې ناست دی، د ټول اسلامي ملکونو سربراہ دی. ولې زموږ پاکستان فوج چې کم جرنیل دا پراپیګنډي دي، خو شکر الحمدلله چې د پاکستان کومه مینه د فوج سره وښودله، نن پورې په ډي پي لګوي، په سټیټس لګوي. فوجیان په خدای قسم په ټوله دنیا کې چا گیا زموږ پاکستان آرمی. زه بیا هم خپل حسین منیر ته، سیر شمشاد مرزا ته چې څومره زمونږ جرنیلان دي، بریګیډیران دي، فوجیان دي، سلام ورته کوم چې تاسو یو نوی تاریخ جوړ کړو، نوی تاریخ جوړ کړو. دا سن 65 قصې د وړو ماشومان نه هېروي. تاسو نوی یو جنګ وکړو او پاکستان ثابت کړه چې د پاکستان فوج سر عوام شانه پشن نن پورې ته وګوره ریلیانې وښکلی کېږي په دې ټول پاکستان کې. وګوره په چوکونو کې د چیف اف آرمی سټاف تصویر لګېدلی دی، دغه چې چا کم زمونږ فوجیانو ښه کارګردګي کړ د هغو تصویرونه لګېدلي دي، په ډي پي لګېدي، په سوشل میډیا دنیا لګیا ده. جی خان بابا بالکل ډېرې ښایسته خبرې تاسو وکړې، وخت مو سره کم ده، ډېرې زبردست خبرې تا وکړې. یقینا پاکستان یو خوله ماتی شکست چې کوم دی هغه به انډیا ته ورکوي او د دوی غرور چې کوم دی دا یې په خاورو کې ورمیلاو کوي. خان بابا راځو بلوچستان ته. تاسو بلوچستان ته راغلی یاست. بلوچستان یقینا امن غواړي، بلوچستان خوشحالي غواړي، بلوچستان ترقی غواړي. نو تاسو چونکې دا شوینه په خیبر پختونخوا کې کړي دي، تاسو د بلوچستان نه ډېر واقف یاست، ځئ راځئ دلته. نو ستاسو په خیال په بلوچستان کې امن څنګه راتلی سي، ترقی او خوشحالي چې کومه ده دا څنګه راتلی سي؟ ولس او فوج او حکومت دا درې سره کوم دي هغه په یو پیج باندې څنګه راتلی سي؟ جی ګوره جی اوس چې کومه دوره ده هغه باقاعده وزیر اعظم ته موږ خپل اپروچ کړی دی چې زو جرګه کوو، او هغه خپل یو وزیر اعظم د سینټ ډپټي چیرمین سیدال خان ناصر خپل غړی ګڼلی دی. موږ فوج ته هم ریکوست کړی دی، باقاعده ما لیټر لیږلی دی حسین منیر ته، سی سی کاپیانې مې ټولو ته کړي دي چیرې په بلوچستان کې څنګه چې په سوات کې امن په جرګه راویستو راځي چې او زما د بلوچستان خلکو ته درخواست دی چې وګوره پاکستان ډېر غټ پک شو، اوس انویسټمنټ را روان دی، اوس ډونیشن را روان دی، د خپل صوبایي حکومت سره یو شی، د خپل فوج سره یو شی. اوس ډیجیټل دشمن ختم شو، دندې نه دشمن ختم دی. دا درته زه وایم چې اوس به د جرګو په ترو اوس زمونږ الله پاک فضل و کرم دی، چیف سیکرټري شکیل قادر صاحب هم اډر وکړو، سی ایم هم اډر وکړو. نو دا په یو پیج نه دي، دو امن نه غواړي. نو د بلوچستان خلکو زما تاسو ته درخواست دی دا 2025 دی چې څو پورې تاسو خپل نه پاتېدلی الله تعالی د بر نه مدد نه کوي، نو مهرباني وکړئ موږ سره په دې جرګه کې تړون وکړئ. دا جرګه به په دې بلوچستان په سطح جوړیږي. سی ایم او سیدال خان به په 30 تاریخ باندې حلبرداري علي دا اوس موږ ټولو کمیشنران راځو چې د ډیویژن په سطح غټ غټ جرګې جوړې کړو او دې بلوچستان کې به امن، تجارت، امن و امان چې بهتر کېږي. خلک دا او الله وی چې کله 15-12 کسان راغونډ شي او د مخلوق په باره کې سوچ کوي، الله وی زه د اوپر نه مدد. نو زه دومره بلوچستان ته راغلی ما، ټول نیټورک هغه وفاق دی، فوج دی، صوبه ده، جرګې راغونډ شئ. زم په دې ټولو جنانو باندې میټینګ دی. ګوره چیف سیکرټري دی، کمشنر دی، ډي سي ګان دی، آی جي دی، پولیس دی، ډي آی جیز دی، ایس ایس پی دی. نو خدای مسلمانانو دا ټول نیټورک په دته جوړ کو، په دې اتفاق وکړي دا ځانه جرګې جوړ کړه. زما ضرورت خو نشته،
په خپل ضلعو په سطح جرګې جوړ کړي، په تحصیل په سطح جرګو کې ډي سي کنن سبا هر څنګه دی تاسو جرګې با رجسٹر کړئ. ټولو ډي سي ګانو ته باقاعده ہوم ډپارټمنټ هم لیټر کړی دی، چیف سیکرټري هم کړی دی، سی ام هم کړی دی. نور څه چلو کې خدای خو نور پس مګ په خپل نه چیرې راځي. خان بابا ډیره زبردست خبره تا وکا د کی ته دار ته وای بلوچستان کې سرداری نظام نوابی نظام هم چلی جی ساتھ ساتھ کې علماء کرام هم دلته یو اثر لري، یعنی قبایلی مشران هم اثر لري، علماء کرام هم لري، پولیټیکل سیاسي جماعتونه دي، مذهبي جماعتونه دي، کانفرنس جماعتونه دي، هغه یو اثر لري. او ته تاسو وایسته ک یو منټ کې تدار ته وای ورجی زما خلکو ته سردارانو ته نوابانو ته ټولو ته درخواست ده چې دا 2025 ته عوام اوس په خود اوس اگاهی پکې رااله، او زما یوت تم درخواست ده چې خدای لپاره یوتا غلط پروپاګاندا نه د حکومت خلاف نه د فوج خلاف بدلون د ترقی را روان دی. پاکستان لا ډیر یو غټ مقام ته ورسید. پرې د سی ام دا چیف سیکرټري نور دا کابینټ جوړ شوی دی کاغذ صوبایي مرکزی دی، د دوی خلاف خبرې مکوئ او روان شئ. د جرګې په ترو موږ غټ پراجیکټ جوړ کړو، دلته به راوړو انویسټمنټ راغی ته وګوره، د بلوچستان مدنیات ته وګوره، د بلوچستان مطلب د چې څه شی به ته سونه پکې راوخته خدا او بارډر ته وګوره، یعنی مطلب ته د چمن بارډر سنګ کا د اتو ملکونو سره لګي، بیا د تفتان بارډر سنګ کا داسې خدای او رسول ته وګورئ. یو شی دی جنگونو نه کچ په کور کې جنگ کیږي، الله تعالی د رحمت فرشته نه را لګي.